چارواکي وایي د ننګرهار مرکز او ولسوالیو په 26 محلونو کې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو په موخه د رای ورکوونکو د نوملیکنې تقویتي پروسه پیل کړه چې د پروسې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي او په شرایطو برابر کسان په ډاډمن ډول نوملیکنه کولی شي. د دې پروسې د پیل په موخه د جلال آباد ښار په عبدالوکیل لیسه کې مراسم نیول شوي وو چې پکې ننګرهار والي، سرحدي او امن نظم ځواکونو قومندانانو، ملي اردو، ملي امنیت او یو شمېر نورو مسؤلینو، ولایتي شورا غړو، ټاکنو خپلواک کمیسیون او یو شمېر ادارو رئیسانو، مدني فعالانو، رسنیو استازو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میخیلي ویل د نوملیکنې پروسې د ترسره کېدو په موخه په مرکز او ولسوالیو کې د ځانګړي پلان له مخې امنیتي تدابیر نیولي او په شرایطو برابر کسانو څخه یې وغوښتل چې په ډاډمن ډول د رای کارونې په موخه نوملیکنه وکړي. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر په لارښوونې په مرکز او ولسوالیو کې ټولو دولتي کارکوونکو او امنیتي منصوبینو ته امر کړی چې د ټاکنو ترسره کېدو په برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د مرستو سربیره له هر ډول مداخلې څخه ډډه وکړي. هغه د ټاکنو خپلواک او شکایتونو اورېدو کمیسیونونو، ټاکنو د څار ادارې، سیاسي حزبونو، ولسونو، رسنیو او نورو ټولو ګډ مسؤلیت یاد کړ چې د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو په موخه همکاري وکړي. ښاغلی میخیل وایي یو باثبات افغانستان لپاره د ټولو مسؤلیت دی چې د ولسمشریزو ټاکنو په ملي پروسه کې په لیوالتیا سره ونډه واخلي او له دې لارې د ټوپک زورمات او د رای زور وکاروي. خوشحاله یم چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د ثبت نام پروسه چې دی د تقویتي پروسې په نامه یادوي شروع کیږي او پیل کیږي د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې او په مرکز جلال آباد ښار کې به دا پروسه شروع کیږي. البته د یو نظام لپاره دا مهمه ده چې ټاکنې وشي او په خپل وخت وشي. څومره چې ټاکنې په خپل وخت کېږي نو په هغه اندازه باندې هغه نظام ثبات پیدا کوي او هغه په خپل وخت باندې دوامداره وشي. ځکه موږ تاسې ولیدل چې د کودتاګانو له لارې په زوره د حکومتونو نیول دا د مسایلو حل نه دی او هغه نظامونه پایداره نه وو. دغه 19 کاله چې نظام زموږ دلته پایداره دی او استوار دی، د دې یو علت یې همدا ټاکنې. البته په ټاکنو کې به مشکلات وو، اما بیا هم د قدرت په زور ونیسي او یا یې د کودتا د لارې ونیسي نو د هغې نه دا ښه ده چې ټاکنې وشي. البته بعضې مشکلاتو په اساس تاخیر په ټاکنو کې راغلی دی، خو بیا هم د انتخاباتو کمیسیون چې خپل استقلالیت لري دوی دا تصمیم اوس نیولی دی چې ټاکنې د خپل هغه وخت سره چې ټاکلی دی ترسره کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال الله محمد اشرف غني کومه غونډه چې موږ دې سره درلودله تقریبا یو میاشت مخکې، نو یو بحث دا و چې والیان او دولتي ادارې باید په ټاکنو کې مداخله ونکړي او ټاکنې پرېږدي چې ولس خپل تصمیم په خپله ونیسي. نو زموږ توقع په ننګرهار کې د ټولو دولتي ادارو نه او د امنیتي ادارو نه همدا ده چې د ټاکنو د کولو لپاره سهولت برابر کړي او باید هېڅ نه مداخله پکې څوک ونه کړي. په همدې منظور باندې موږ ټولو ادارو ته خبر رسمي هم تقریبا میاشت مخکې لېږلی و چې په ټاکنو کې ټول باید خپله بېطرفي وساتي. دا د هر چا حق دی چې څوک چاته رای ورکړي ولو که په دولت کې وي، اما د ټاکنو پروسه کې باید بېطرفي خپله وساتي، مداخله ونه کړي. او زما هیله د ننګرهار د ولسونو نه همدا ده چې په شوق په ذوق په ټاکنو کې برخه واخلي او خپله هغه رای استعمال کړي، ځکه چې د رای زور د ټوپک د زور نه ډېر قوي دی. نو کله چې موږ خپل د رای په اهمیت باندې پوه شو نو بیا په خپله ټاکنې ښې ټاکنې ترسره کېږي. نو نه ولس باید درغلي وکړي په ټاکنو کې، نه سیاسي احزاب او ډلې، نه کاندیدان او حتی حکومت هم باید په ټاکنو کې مداخله یا دغه پروسه باید د سوال لاندې واقع نشي. ځکه دا ملي پروسه ده او موږ ټول ملي وجایب لرو. نو د ملي وجایبو لپاره همدا ده چې ټول باید موږ ځان د فساد درغلۍ، ځکه دا هم یو قسم فساد دی. که چیرې دولتي ادارې، که چیرې کاندیدان غلطي کوي، که چیرې یو
د هغې هغه نمایندګان په ولسوالیو کې درغلي کوي په دا ټول فساد دی. نو موږ باید فساد کې نه ولس باید داخل وي، نه سیاسي احزاب، نه مدني ټولنې، نه رسنۍ او نه دولتي چارواکي که هغه ملکي دي او که نظامي دي. د ټاکنو د ثبت نام د تقویتي پروګرام لپاره او هم د ټاکنو لپاره د ننګرهار نظامي شورا دې لپاره پلان جوړ کړی دی او هغه کوم سایټونه چې دیو موږ ته راکړي وو هغې لپاره پلانونه شوی چې د دیو امنیت تامین کړي او زه دیو ته اطمینان ورکوم چې زموږ د ننګرهار ټولې ادارې که ملکي دي او که نظامي دي د دې حمایت به کوي او بې له هېڅ ډول مداخله کوي. زه خپله شخصي او خاطره ځکه شریکوم په دې وخت کې چې بلکې دوه کله چې موږ مهاجر وو نو ټاکنې به وي موږ به حق د رایې نه درلوده نو ډېره سخته مایوسي به وه. اما اوس د خدای فضل دی چې افغانستان کې ټاکنې کېږي نو ټول باید په ټاکنو کې برخه واخلي ځکه چې دغه محرومیتونه نه باید مخلاص شو او دا زموږ حق دی چې دې کې باید برخه واخلو او نظام ثبات هم په دې باندې راتلی شي. نو زه اوس دلته والي یم نو زما هم دا تعهد دی چې زه به په ټاکنو کې مداخله نه کوم، د شفافیت د پروسې حمایت به کوم او دا د ولس حق دی چې چاته رایه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دا زموږ هغه ملي وجیبه هم ده او رسمي مسؤلیت هم دی چې دلته باید شفافه ټاکنې وشي، ښې وشي او ننګرهار یعنې ټاکنې باید د ټول افغانستان سره باید زیاتې شفافي دي. په ملي پروسه کې موږ ټول ملي وجایب لرو، که هغه دولتي چارواکي دی، که مدني ټولنې دي، رسنۍ دي، ولس دی، سیاسیون دي او همدارنګه په خپله کمیسیون د ټاکنو ځکه چې وجیبه دا ده چې که موږ غواړو چې درغلي مخه ونیسو، د فساد مخه ونیسو په ټاکنو کې نو ټول باید خپل وظایف صحیح اجرا کړو. دا د ټاکنو د کمیسیون وظیفه هم دا ده چې دیو باید خپله پروسه کې شفافیت راولي چې دیو پروسه څوک د سوال لاندې رانه وړي او که چیرې څوک مداخله کوي هغه هم په ګوته کړي، که چیرې څوک غواړي چې اعمال د نفوذ کوي هغه هم باید په ګوته کړي. نو دا یو شریکه پروسه ده. د کمیسیون لپاره هم دا مهمه ده چې پوره هغه شفافیت او روڼتیا باید په خپل کارونو کې رامنځته کړي چې تر څو خلک په پروسه باندې اعتبار وکړي او ولس او دولتي چارواکو لپاره هم دا مهمه ده ځکه چې څومره دا پروسه با اعتباره وي هماغومره موږ با اعتباره یو نظام لرو، هماغسې یو حکومت به لرو. نو دې د خاطره د ټاکنو پروسه یعنې نهایت د یو نظام لپاره ډېره زیاته مهمه ده، بلخاصه په هغه نظامونو باندې چې په دیموکراسي عقیده لري، د خلکو په رایې عقیده لري او په د حکومتولۍ په ښه والي باندې عقیده لري. نو دې لپاره دا پروسه ډېره زیاته مهمه ده. د ننګرهار د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ذبیح الله وګړی وایي په دې ولایت کې د نوملیکنې 28 مرکزونه فعال کړي دي چې 22 په ولسوالیو او 6 په جلال آباد ښار په 6 ناحیو کې شتون لري. د ښځینه مرکزونو لپاره ښځینه کارکوونکي ګمارلي دي. هغه وایي د مرکزونه چې له نن څخه په فعالیت پیل وکړ د سرطان تر 8 نیټې پورې به د اونۍ یوه ورځې د سهار له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 4 بجو پورې پرانیستې وساتل شي. د وګړي په وینا هغه کسان چې اوس یې عمر 13 کالو ته رسیدلی وي، تازه له کډوالۍ راستانه شوي وي، تذکره یې ورکه شوي وي، د رایې ورکوونکو فهرست کې نومونه غلط ثبت شوي وي، د تابعیت تذکره یې تخریب شوي وي، د رایې ورکونې مرکز کې تغییر راوړي، کولی شي چې په اوسنیو پرانیستل شوو مرکزونو کې نوملیکنه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د شیرزاد ولسوالۍ سربیرې د ټولو ولسوالیو ته 5 ورځې وړاندې د نوملیکنې مواد او کارکوونکي لیږلي او د نظامي شورا سره په همغږۍ به د رایې ورکونې لپاره په هغو سیمو کې هم محلونه زیات کړي چې پکې امنیتي ساحه پراخه شوې ده. دغه پروګرام چې موږ اوس افتتاح وکړه یا پرانسته وکړه دا د هغو کسانو لپاره د تقویتي نوم ثبتونې پروګرام کوم کسانو چې د ټاکنو تر ورځې پورې 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی. ځکه موږ چې پخوا نوملیکنه وکړه ځینې کسانو عمر تر 18 کلنۍ ښکته و، د دې لپاره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو اتباعو د ټولو هیوادوالو د مدني، سیاسي او ډیموکراتیکو حقوقو او تحقق په خاطر کار کړی وي نو د تقویتي ثبت نام پروسه یې پر مخ واچوله. دویم هغه کسان چې د هیواد نه بهر ول او هیواد ته نوي راستانه شوي دي
دریم هغه کسان چې یا تذکیره ورکه شوې یا په هغه تذکیره باندې چې پخوا یې ثبت نام کړی و هغه تذکیره دې ورکه شوې دی د دې لپاره دا تخنیکي پروګرام په کار اچول شوی دی او څلورم هغه کسانو چې د رای ورکونو فهرست یا نوملړ کې د رای ورکوونکو نوملړ کې نومونه غلط ول یا عمرونه غلط لیکل شو یا د تلونو نومونه غلط ول د هغې د اصلاح لپاره دغه نوی پروګرام په کار اچول شوی دی څلورم د هغه کسانو لپاره که چیرې د تابعیت تذکیره په داسې ډول خرابه شوې وي یا تخریب شوې وي چې د همغه شخص ځانګړتیاوې د لوستلو وړ نه اوسي نو زموږ ټولو مراکز ته مراجعه کوي او هغوی ورته نوی ثبت نام کوي او شپږم د دې په خاطر دا پروګرام چې د ډېر مهم دی پخوا موږ د ټاکنو د ثبت نام په وخت کې مشخص خل د مشخصو مراکزو لپاره ثبت نام کړی اوس که ځینې خل په همغو مراکزو کې ستونزه لري د مراکزو د تغییر لپاره دوی کولی شي چې زموږ د نوو د تقویتي پروګرام کې نوو مراکزو ته مراجعه وکړي او ووایي چې زه په دغه مرکز کې رایه نشم ورکولی د انتخابات پر ورځ بناء فلانکي مرکز کې رایه ورکوی شم نو د هغوی لپاره دا پروګرام پر مخ اچول شوی دی د دې لپاره چې دا پروګرام تقویتي دی موږ د ننګرهار په سطحه په 28 مراکزو کې د ثبت نام پروسه پر مخ چې شپږ د جلال آباد په ښار کې دي شپږو ناحیو کې او په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مقر په خوا کې نږدېترین مرکز کې یو مرکز فعال شوی دی په هر مرکز کې موږ د نارینه او ښځینه لپاره جلا محلونه لرو د دې په خاطر چې زموږ ملي دیني او سنتي ارزښتونو او د جنډر ارزښتونو مو مراعات کړي وي په هر مرکز او هر محل کې د ښځینه او د محلاتو لپاره ښځینه کارمندان مو استخدام کړي دي نارینه محلاتو لپاره نارینه کارمندان مو استخدام کړي دي ټول ولسونو ته ډاډ پر دې ورکوو چې موږ ته د ننګرهار قدرمن والي صاحب او امنیتي ارګانو زموږ امنیتي زړورو دفاعي ځواکونو تاسو مکمل ډاډمن امنیت تامین کړی دی هر څوک چې هر مرکز ته دوی غواړي چې لاړ شي بیا ثبت نام وکړي په ډاډمن زړه دې ورشي امنیت یې تامین دی د ښځینهو تلاشي کوونکي هلته شته دي د ښځینهو په خاطر باندې او زموږ هر مرکز کې زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه د امنیت د تامین لپاره بوخت دي زموږ پروګرام د نن نه سهار 7 بجې شروع شوی دی او تر مازدیګر هره ورځ به له 7 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې زموږ ټول کارمندان په مراکزو کې موجود اوسي او د ولس په خدمت کې به اوسي د جمعې په ورځ باندې هم موږ رخصتي نه لرو د جمعې په ورځ باندې هم کولی شي ځینې دولتي چارواکي په ځانګړي ډول زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه چې په خپلو وظایفو کې مصروف اوسي د جمعې په ورځ که رخصت ولري د جمعې په ورځ باندې زموږ مرکزونه پرانیستي وي دا د جوزا له 18 نیټې څخه شروع او د سرطان ته 8 نیټې پورې به دوام ومومي د ولایتي شورا منشي حمیره رفیع او دیني عالم مولوي جلال آبادي بیا له خلکو په ځانګړي ډول میرمنو څخه وغوښتل چې په یاده پروسه کې ونډه واخلي او د روښانه افغانستان لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي. خوشحاله یم چې نن بیا هم د یو ملي پروسې لپاره ثبت چې انتخابات دي د ریاست جمهوریت د هغې لپاره ثبت نام کیږي او فضل د خدای د ننګرهار امنیت نسبت پخوا ته اوس ښه شوی دی په ټولو ولسوالیو کې دا امکانات شته دي چې هغلته خلک ولسونه خپل نومونه هغلته راجستر کړي او خپل تذکرو باندې سټیکر یې ولګوي. زما د خپلو وطنوالو څخه دا هیله ده چې باید په دې کې زمونږ ښځینه قشر باید کمرنګه نه وي وروسته پاتې نه شي دا چې نارینه همدارنګه په تذکرې سټیکر یې وهي باید هغې په خوا کې خپلو وناسو ته هم تذکرې واخلي او هغه هم سټیکر هغې ولګوي په دې چې نیمایي نفوس زمونږ د ټولنې ښځینه قشر جوړوي. د دې په خوا کې علاوه د هغې څخه د باید زموږ ولسونه په خپله نظارت وکړي پرې نه دي چې د تېرو وختونو غوندې غیر شفاف عملونه ترسره شي مثلا ډېرې زیاتې تذکرې واخیستل شي او هغې کې د انتخاباتو کمیسیون ځینې دا غلی هم دا وی چې په هغې باندې به یې سټیکر یې وهلې او علاوه د هغې څخه د رایه اچولو په ورځ باندې دا مشکل و چې په تذکرې سټیکر لګېدلی وه اما په کتاب کې نوم نو علاوه د هغې څخه بایومیټریک کې ډېر لوی مشکل و د دې څخه علاوه تذکرې یو عکس به په 10 تذکرو باندې لګېدلی و یعنې ډېرې زیاتې دا غلی هغې کې موجود وي او ګوریا چې تقریبا 10 میاشتې یا 8 میاشتې ته نتیجه یې مو ځنډېدله
چون دا د ملک په سطح باندې انتخابات دي د رئیس جمهور دي او زمونږ راتلونکی سرنوشت د ملک ټاکي باید ټول مونږ دا زمونږ وظیفه ده چې ټول عامه پوهاوي پروګرامونه مخکې یوسو په خپل ولسونو باندې غږ وکړو تر څو پورې چې په پراخه ډول باندې په دغه پروسه کې اشتراک وکړي او یو معقول شخص د وطن مهین شخص او هغه شخص چې د هغې ډېر بیکګراوند باید موږ تاسو ښه صحیح مطالعه کړو او پس د هغې نه باید خلک خپل رای استعمال کړي. یقینا چې افغانان نن چې د ټوپک په زور باندې چې پخوا په دې مملکت کې په زور باندې اقتدار ترلاسه کېدل افغانان د زورواکۍ اقتدار مسترد کړي دي. زه خپل ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې راشئ د انتخاباتو د پروسې سره یو ځای شئ د دې ملاتړ وکړئ چې تر څو د افغانستان هغه ویاړلی تاریخ چې هغه چې دی زموږ دښمنانو خپو لاندې کړی و الله پاک به خپل مقام او خپل حیثیت ته ورسوي. محترمو انتخابات په مملکت کې د یو مترقي مملکت چې دی د هغې چې دی ضمانت دی او په یو مترقي مملکت کې دی چې بین‌المللي په قوانینو باندې انتخابات وشي نو یقینا دنیا والاو ته دغه حکومت د منلو وړ دی او دنیا والا به د هغې حمایت وکړي. نو محترمو د خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې راشئ د انتخاباتو د پروسې سره خپل چې دی شرعي او قانوني چې دی حق ادا کوي چې تر څو زموږ هغه ویاړلی تاریخ چې دنیا ته د افغانستان نه د تمدن الهام رسېدلی دی خو متاسفانه د ډېرو نااهلو خلکو د لاسه د زورواکو د لاسه زموږ هغه ویاړلی تاریخ د خاورو سره خاوره شوه. نو زه خپل ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې راشئ د انتخاباتو د پروسې سره یو دی شئ د ملاتړ وکړئ او خپل حق چې دی چې کوم رایه تحت الله رب العزت او د مملکت د نافذه قوانین تحت واک او اختیار ورکړی دی د خپل رایې د ورکولو لپاره د رایدهي مراکزو ته مراجعه وکړئ تر څو چې دی شفاف انتخابات وشي. او زه خپل چې دی د حکومت چارواکو ته دا خبره کوم چې د شفاف انتخاباتو لپاره چې کوم لارښوونه کېږي د هغې ملګرتیا کړي تاسو د هغې پوره د شفافیت لپاره اقدام وکړئ تر څو زموږ هغه تیر تاریخ چې دی چې دنیا ته د امن او د تمدن الهام موږ افغانان ورکړی دی بېرته الله پاک موږ ته لاسته راکړي. دوی هم د درغلیو په مخنیوي او خلکو ته په ټاکنیزه برخه کې په عامه پوهاوي ترسره کېدو ټینګار وکړ.